حدیث مبارک کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا اتخذ الفیء دولا کله چې مجاهدین کافرو باندې حملو کی د جهاد په نیت باندې او کافرو سره او جنگي کې قتال وشي او کافرو ته شکست ملو شي دا غین پس د کافرو نه کم مال پاتې شي اسلحه تورا ډال یا ټوپک هغه مجاهدین راجم کې دي ته وی مال غنیمت ایو صورت بل دی چې کله مجاهدین مسلمانان د کفارو سره د جنگ په اراده لاړ شي میدان جنگ ته خو کافران ځان تسلیم کی بغیر د جنگ نه چې مونږ جنگ نه کوو ځان تسلیمو او زمونږ دا ټول مال دا ستاسو نو بغیر د جنگ نه چې کله مجاهدینو ته سملو شي دکې ته وایي مال فی نو مال غنیمت وي او په مال فی وي دا د مجاهدینو لپاره ډېر حلال او خوندور څیز دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره د جهاد کې چې به کوم غنیمت ملو شو دا زما لپاره ډېر خوندور او لذیذ غذا ده او د کې نبی علیہ السلام لپاره ډېر برکت ښودل شوی چې کله هم غنیمت راځم شو نو پنځمه حصہ به د نبی علیہ السلام لپاره خصوصي طور سره لری کړی شو او باقی چې به کومه حصے وي هغه به مجاهدینو کې تقسیم کړی شو او طریقه به دا و چې چا سره به اسو کم مجاهد سره نو هغه له به دوه حصے ورکړی شو یو حصہ به د هغه وه یو به د هغه د اس وه او چې کم مجاهد به پیدل و نو هغه ته به یو حصہ ورکړی شو نو نبی علیہ السلام وفرمایل اذا اتخذ الفیء دولا کله چې مال غنیمت خپل مال وګڼلی شي د قیامت علامات بیانې صحابي تاسو کو چې د الله رسوله قیامت په کله وي اذا د علم الله رب العزت ته دی چې د قیامت علامات څه دي نو فرمایل اذا اتخذ الفیء دولا کله چې مال غنیمت خپل مال وګڼل شي مال فی خپل مال وګڼل شي غنیمت چې راجم شي نو د کمانډر د تقسیم نه مخکې مجاهد ته حق نشته چې هغه راوالي خپل استعمال کې راوړي کله چې تقسیم شي او ارشاد خپل حصہ ورسي نو بیا د هغې لپاره جواز پیدا شي چې څنګه استعمالوي نو چې کله مال غنیمت خپل مال وګڼل شي بغیر د کمانډر د اجازت نه هغه راواغستل شي خپل استعمال کې راوستل شي نو معلومیږي دا بیا چې جهاد لله فی الله نه دی شوی د مال د حصول لپاره شوی دی او دویم مطلب محدثین بیانوي چې کله مالدار خلک او منصبونو والا خلک هغه د فقراو حقونه ووخي مزدور دې د سره کار د تواغسو مزدوري دې ورنکړه شاګرد د سره کار د تواغسو د شاګردۍ هفته دې ورنکړه د فقراو حق تی وهلو ضرور حق د پلار حق د مور حق د خويندو حق او بده باندې بیا د مالدار خلک سکی قبضه به واچي او خپل مال غنی ځان لپاره بالکل حلال غنی لکه څنګه چې غنیمت د مجاهدینو لپاره حلال دی نو فانتظر الساعه بس بیا د قیامت انتظار کوي دویم والامانه مغنمه کله چې امانت بالکل غنیمت وګڼل شي څوک د سره امانت کیږي او ته استعماله بغیر دغه د اجازت نه دا د قیامت غټي غټي نه خېږي په امانت کې خیانت کول نبی علیہ السلام دې ته د قیامت نه خویل دا درې والزکات مغرمه چې کله زکات تاوان وګڼل شي چې یاره زکات ورکوم زما مال کې کمی راځي دا ځان نه یو تاوان دی شریعت په مونږ یې کوي نو چې کله زکات ورکول دومره مشکل شي چې انسان تاوان وګڼي فانتظر الساعه د قیامت انتظار کوي دا بل نه خبره د قیامت سلورم وتعلم لغیر الدین